توباګار یم تمي معاف کړې ګناهونه تمي معاف کړې ګناهونه. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر أو كما قال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال. دا محرم میاشت د عاشورې او 13 جمعه د دې میاشتې او د دې ورځې د فضیلت متعلق څه بیان کړی ستاسو مخکې، او بیا په دې ورځ کې چې د شریعت مطابق څه پکاري او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه فرمایلي د هغې بیان مې ستاسو مخکې کړی دی. یو لوی عظیمه واقعه په دې ورځ پېښه شوې ده د عاشورې په دې ورځ باندې د دې میاشتې په 10 تاریخ چې هغه یو ګناه د نبی علیه السلام په اهل بیتو د قیامت یو منظر تیر شوی دی. د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت او د هغه د اهل بیتو د هغې متعلق څه مختصره واقعه درته بیانو. حضرت حسین رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام نوسی او د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بچی دی، د حضرت علی صاحب زوی دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دواړو ورونو سره مشر حضرت حسن رضی الله عنه او دویم نمبر حضرت حسین رضی الله عنه، دواړو سره د پیغمبر علیه السلام ډیر زیات محبت و. د پیدایش نه مخکې چې دی لا پیدا شوی نو، یو جینۍ ده، یو زنانه ده، د حارث لور هغه خوب ولید هغې او پیغمبر علیه السلام له راله وی د خدای پیغمبر یو ډېر خطرناک خوب مې لیدلی دی. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ووایه څه خوب دې لیدی دی؟ وی د وینا قابل نه دی، ما ډېر خطرناک خوب لیدلی دی چې هغه ستاسو مخکې زه نشم ویلی او ستاسو په حق کې مې ډېر د خطرې خوب لیدی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ووایه. هغې وی د ما پې ژبه نه خوځي، نشم ویلی. نبی علیه السلام مجبوره کړه، وی نه خامخا ماته ووایه. وی ښه نو ما خوب ولیده چې ما ستا د وجود نه د غوښې یو ټوټه را پرې کړې ده، ستا د وجود نه مې د غوښې یو حصه او یو ټوټه پرې کړې ده. پیغمبر علیه السلام مسکې شوې، دا خو تا ډېر ښایسته خوب لیدی دی، ډېر مزېدار خوب دی لیدی دی. وی ما خو صاحب وی چې ډېر د یرې خوب دی، وی نه مزېدار خوب دی. وی د خوب تعبیر دا دی چې زما د اولاد چې کوم د حضرت فاطمه رضی الله عنها ده، د هغې بچې به پیدا کېږي او ستا غېږ کې به پیدا کېږي او ستا غېږ له به راځي، ځکه چې دا زما د غوښې ټوټه ده. اولاد د انسان دپاره د غوښې یو ټوټی او د انسان د زړه قطرۍ، نو دا زما د غوښې ټوټه ده او د فاطمې رضی الله عنها اولاد به کېږي، بچې به کېږي ستا غېږ کې، او ته به د هغې لکه د دایي غوندې خدمت کې. یو څو ورځې پس مقته خوب رښتونی شو، حقه د حارث لور د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغه ولادت ته ماشوم هغه خدمت هغې وکړو او حضرت حسین رضی الله عنه خدای پاک د هغې په غېږ کې پیدا کړ او بیا دغې د حارث لور د حضرت حسین رضی الله عنه خدمت کړی دی. پیغمبر علیه السلام ته چې کله معلومات وشو او ورپسې زیرې لاړ د خوشحالۍ چې خدای پاک فاطمه رضی الله عنها له بچې ورکړی دی، نو فورا نبی علیه السلام فاطمه رضی الله عنها کره راغی او راتلو سره دا ماشوم روچت که په خپل غېږ کې ونیوه او پیغمبر علیه السلام وله په خپله خوله مبارکه بانګ ووې. لکه د مسلمانۍ طریقه هم دا ده چې یو ماشوم پیدا شي څومره چې زر کېږي نو ښیغ غوږ کې وله بانګ ویل پکار دي او په ګس غوږ کې وله اقامت ویل پکار دي. دا چې کوم زمونږ بانګ دی او دا مونږ کوم بانګ وایو الله اکبر نه تر لا اله الا الله پورې. بعضې خلک پکې دا حی علی الصلاة و حی علی الفلاح نه وایي، دا غلطه خبره ده. پوره بانګ چې څنګ ته د مانځه دپاره وی او پوره اقامت چې څنګ ته د مانځه دپاره وی، دا بانګ او د اقامت به ماشوم له ووی او په زوره به یې ورته ووی ښیغ غوږ کې بانګ او ګس غوږ کې اقامت
او بعضې زمونږ محدثینو حضراتو یو آیت ویلی دی چې اخر کې دا آیت ورسره ووایه انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. دا کم وخت کې چې حضرت مریم علیه السلام پیدا شوله نو دا آیات هغې ته ویلی شوي و، دا الفاظ ویلی شوي و چې ای خدایه زه ستا په ذات باندې د دې مریم او د دې د بچي د شیطان نه پناه غواړم چې دا د دې بچي خدای د شیطان نه محفوظ وساتي. علما لیکي چې دا آیت ویل مستحب دي، دا دې ورته ووایي، او که هلکې که جینۍ وي خو انی اعیذها به وایي، دې کې به ته ترمیم او تبدیلي به نه کوې، هلکې به دا راولې چې خدایه دا ماشوم پیدا شو د ده او د ده د بچو زه امان غواړم د شیطان نه چې خدای پاکې خدای ستا په ذات د شیطان نه محفوظ شي. دا د ښې غوږ بانګ او د ګس غوږ اقامت دا یو مسنون دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه. نو د دواړو جهانو سردار راغی او لومبي بانګ او اقامت نبی علیه السلام ورته ووایي. بانګ او اقامت نه پس نبی علیه السلام خپله خوله مبارکه کې یو کجوره خوشته کړه. زمونږ خلک ورته ګوټي وایي، دا مسنون دی، ګورې مستحب دی. یو خوله مبارکه کې کجوره خوشته کړله او هغه کجوره یې د حضرت حسین رضی الله عنه په خوله کې کېښوده، هغه اوروله. اوس هم دا طریقه ده چې یو ماشوم پیدا شي که هلکې که جینۍ وي نو د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې یو کجوره یا یو خوږ شی یو نیک انسان له، یو عالم له، یو پاک سړي له یوسه چې هغې په خپله خوله کې لون کړي او بیا هغه کجوره او هغه خوږ څي دغه ماشوم له ورکه چې لومبې د ده وجود ته د هغه نیک انسان یا د هغه عالم او د پاک انسان لاړې داخلي شي. نو دا د هغه دپاره د برکت شی دی. زمونږ خلک خو دې څیزونو ته توجه نه ورکوي، نه د ماشوم د بانک خیال ساتي او نه د ماشوم د دې ګوټي خیال ساتي، وروسته د هغه وجود همیشه دپاره پلیت پلیت روان. نو ښه صورت دا دی چې کجوره به پاک سړي له یوسې به یې خوله کې خوشته کي او بیا به هغه کجوره د ماشوم له په خوله کې کېږدي چې د هغه هغه لاړې لومبی د خېټې ته ننوځي. دا یو طریقه ده د مسلمانۍ. نو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغسې عمل وکړو او حضرت حسین یې راواخېست او په خپل غېږ کې کېنو او بیا نبی علیه السلام ورته دعا وکړله، حضرت حسین ته دعا وکړله او واپس یې حضرت فاطمې رضی الله عنها ته حواله کړه. د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو نسو سره ډېر انتهایي محبت و، دومره مینه یې وه د پیغمبر علیه السلام چې نبی علیه السلام یو ځل په منبر باندې ناست دی، دغسې تقریر کوي او دا حسن او حسین دواړه را روان دي، خشته مزېدارې جامې اغوستې دي، په منډه منډه را روان دي او درزونه خوري. ځکه واړو نبی علیه السلام چې کله وفات کېده د حضرت حسین رضی الله عمر 6 کاله و، نو د ډېر لږ عمر ته پاتې شوي دي. نو دا دواړه په منډه منډه را روان دي او درزونه خوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله پاسې دا منبر نه کوز شو، یو یې په غېږ تقریر یې بلکل بند کړ، یو یې غېږ کې ونیو بل یې غېږ کې ونیوه، یو یې په دې یو خپه کېنو بل یې په دې بله خپه کېنو. یاره وایي خدای رښتیا ویلي دي، الله رښتیا وایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه، چې ستاسو مال او ستاسو بچي یو لوی ازمایش دی د انسان دپاره، یو لوی مصیبت دی، یو لوی ازمایش دی. وی ما دا دواړه ماشومان ولیدل چې جومات ته راننوتل او ډغر یې والې، ویړه مې ټینګ نه کړی شو، ورمنډه مې کړې، دواړه مې روچت کړل. دا د نبي علیه السلام دواړو سره محبت او مینه وه تر دې حده پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروت و او دا ماشومان به رالل او د پیغمبر علیه السلام په شا مبارکه به د پاسه ورسواره شو، هغو ماشومانو. او حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام به تر هغې پورې د سجدې نه سر مبارک نوچتو تر څو چې به دا ماشومان په خپله نوکو شوې. ولې؟ په دې به یارېده چې هسې نه د سر روچت کړم او دا ماشومان ونه غورځېږي، دا خوږ نه شي. دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو نسو سره څومره مینه څومره محبت و. او در حقیقت د پیغمبر علیه السلام خپل ماشومان بچي نارینه اولاد نه دی پایېدلی، چا یو کال، چا یو نیم کال، چا 6 میاشتې. د پیغمبر علیه السلام 3 زامن یا 4 اختلاف پکې شته دی، دا پیدا شوي دي او بیا هغه په ماشوموالي کې وفات شوي دي. نو خپله د نبي علیه السلام نارینه اولاد نو، دغه د فاطمې رضی الله عنها زامن او بچي دا گویا کې د نبي علیه السلام نوسیمو او پیغمبر علیه السلام ته داسې ګرانو لکه د خپلو بچو د خپلو اولاد غوندې. ډېر محبت او مینه به نبي علیه السلام دواړو سره کوله. یو ځل پیغمبر علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په اوږه کړی دی او په لاره باندې روان دی، یو صحابي والا مخې له راغی. نو حضرت حسن ته ویې لکه په ډېر زیات په خوشحالۍ کې سورې، په ډېر عجیبه شاه سوا، ډېر عجیبه مرکب دې مونته دی، عجیبه سورلی باندې سورې لکه ستا سورلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، په پیغمبر علیه السلام سورې. وی نعم المرکب هو،
هلکه په ډېر عجیبه سورلی سورې خشته مزېداره سورلی باندې سورې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته مسکی شو وی ونعم الراکب هو وی سورلیم ډېره مزېداره او خشته ده خو شاه سوار هم ډېر مزېداره او ډېر خشته دی کم چې د پاسه سور دی هغه هم ډېر مزېداره او ډېر خشته دی نو دا د نبي علیه السلام غیر اختیاري محبت و د دواړو بچو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت شروع شو دا دواړه ماشومانو او ابوبکر رضی الله عنه به دواړو سره ډېره خصوصي مینه کوله ډېر محبت به یې ورسره کو او چې کله به ابوبکر رضی الله عنه دا دواړه ماشومان ولیدل نو هغه به هم روچت کړل او ښکل به یې کړل خو د دې عمرونه ډېر ماشومانو او کمو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانې نه پس بیا چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور شروع شو بیا هم دا ماشومانو یو ځل نبی علیہ السلام حضرت علی صاحب سره حضرت حسن رضی الله عنه ولاړ دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پې راغی نو عمر فاروق ورته په خندا شو ورته وی زما د قسم بأبي شبیه برسول الله صلی الله علیه وسلم وما هو شبیه بعلی وی زما د قسم په خدای وي زما د قسمي چې دا ماشوم د علي په شان نه دی د نبي علیه السلام په شانته دی دا د پیغمبر علیه السلام په شانته دی او خدای پاک پیدا کړی داسې و چې د نامه نه پورته عیسه کې د پیغمبر علیه السلام سره حضرت حسن د هغه په شانتې و د هغه په شکل و د نوم نه پورته د پیغمبر علیه السلام چې کم شکل و خدای هغه حسن له ورکړی او د نبي علیه السلام د نامه نه ښکته چې کم شکل و خپې یا پنجې یا خپې مبارکې یا کونډۍ مبارکې دا شکل خدای پاک حضرت حسین له ورکړی نیم شکل د پیغمبر علیه السلام په یو نوسي تقسیم شوی دی نیم شکل خدای پاک د پیغمبر علیه السلام په بل نوسي تقسیم کړی دی دا هغه انتهایی محبت او مینه تر دې حده پورې چې یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه په منبر باندې ناست دی منبر باندې ناست دی او تقریر کوي حضرت حسین رضی الله عنه د هغه ځای نه رامنډه کړې او عمر فاروق امیر المؤمنین دی بادشاه دی د مټې کلک ونیوه ورته وایي دا زما د پلار د منبر نه راکوز شه د خپل پلار په منبر کښېنه دا خو زما د پلار منبر دی ته په دې ناست یې راکوزه ردی نه د خپل پلار منبر چې ته وګوره او په هغې باندې کښېنه عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین دی خلک هم ویارېدل چې خدای اوس به ورته څه وایي هغه روچت که په هغې کې ونیوه وی یقینا په ژړا شو ورته وی یقینا چې دا ستا د پلار د نبي علیه السلام منبر دی خو وی زما د پلار منبر نشته کم خوا لاړ شم زما د پلار منبر نو همدا منبر ستا د پلار دی او ته لایق یې ستا پلار لایق ته چې په دې منبر باندې کښېني دا به ورسره هغې خپل محبت او مینه کوله یو ځل حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په لاره باندې روان دی صحابو به دومره قدر کو د دې دواړو ماشومانو ولې هغې ته پته وه چې د نبي علیه السلام دې دواړو سره انتهایی محبت او مینه ده په لاره روان دی نو ماشومانو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی خو ډېر بهادر او ډېر زیات هغه د اسلام هغه رعب و پکې خلک به ته یېرېدل خلکو یره خو څه کوي چې نبي علیه السلام یو ځل وفرمایل پیغمبر علیه السلام په خپل کور کې ناست دی دا ماشومان تنبل وی دې کې حضرت ابوبکر صدیق راغی هماغسې هغې تنبل و ورپسې حضرت علی صاحب راغی هماغسې ماشومان لګیا دي هغه خپله ډمامه وی تنبل وی دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی هغه ماشومان وتښتېدل تنبل یې وتښتو نبي علیه السلام عمر ته وی عمره وی چې ته کوم ځای ته راشې نو هغه ځای نه شیطان هم تښتي او ته چې په کومه لاره ځې نو تا سره شیطان هم په هغه لاره یو ځای نه ځي شیطان هم در نه تښتي دومره خدای پاک عمر فاروق رضی الله عنه له د دین هغه روب او دبدبه ورکړې وه نو په لاره روان دی ماشومان لوبې کوي حضرت حسین رضی الله عنه هم پکې دی چې خلکو عمر فاروق دی ماشومانو ولیده نو ټول ماشومان وتښتېدل حضرت حسین رضی الله عنه په ځای ودرېد هغه ونه تښتېد او ماشومانو ته چېرته تښتې وی امیر المؤمنین را روان دی اله منډه که تخته مونږ ونه وهي مونږ خو لوبې کوو بس کارونه کوو حسین رضی الله عنه ورته وایي دا خو امیر المؤمنین نه دی دا زمونږ نوکر دی راځئ دا خو زمونږ خادم دی زمونږ نوکر دی دا امیر المؤمنین نه دی زمونږ نوکر دی چا بیا راځئ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ور منډه کړې او حضرت حسین یې په غېږ کې رونیوه وی ووایه تاسو وې علي صاحب رضی الله عنه هم دغه مقام کې راغی ورته وی امیر المؤمنینه مه خفه کېږه خیر دی ماشوم دی پوه نه شو ورته وی نه دا ماشوم به زه بوزم او زه چې دا کومه خبره کړې ده د دې به لیکل او دسخط علم ده څو وې ما ته هغه هم پریشانه شو چې یاره دا خو یقینا د امیر المؤمنین په حق کې لږ ښه خبره ونه شوله
ځکه د مسلمانانو بادشاه دی او ټولو مسلمانانو مشترکه طور خپل امیر جوړ کړی دی، امیر المؤمنین دی. حدیث یې ورته وی خیر دی امیر المؤمنین خفه کېږه ماشوم دی. وی نه ده ما د قسم په خدای وي که مې پرېښود هله به یې پرېږدم چې دا دستخط ماته وکړي چې دا کومه خبره یې وکړه. بس خلک هم حیران شو. حضرت حسین رضی الله عنه یې بوته او ورته وی شابه بچې ولیکه چې عمر زموږ نوکر دی، دا فورا ولیکه او دستخط ورته وکړه. خلکو وی زه ولیکه نو چې دې باندې به عمر څه کوي. غصې اخیستی دی چې لیکل یې وکړل. حضرت حسین خو ماشوم دی او وی لیکل چې امیر المؤمنین عمر دا زما نوکر دی او لاندې وی بچې دستخط ورته وکړه. دستخط یې ورته وکړه. ښکلی یې کوې زه اوس بچې ته مې دې له نه وې راوسته چې د تا له سزا درکړمه چې تا ما ته نوکر وې، بلکې دا زما وصیت دی چې د کله مړ شم او کله ما په قبر کې ښخ کې نو دا کاغذ به زما په سینه د پاسه ایږدی، دا به زما په سینه د پاسه ایږدی. او ولې که ما له د مرګ فرشتې راشي او ما له خدای راشي او ما نه تپوس وکړي چې عمره تا څه عمل راوړی دی، څه نیکي دې کړې ده، نو زه به ورته دا خط ورکړم چې یا رب العالمینه ای خدایه زه خو د حضرت حسین نوکر یم او نوکر که رواني کوي نو خلک یې د مالک نه تپوس کوي، نو زما د رواني تپوس د حضرت حسین نه وکړي، ما نه د هغې تپوس مه کوئ. ممکن ده چې د دې حسین رضی الله عنه د دستخط د وجې نه خدای پاک ما وبخي او ما ته معافي وکړي. دومره د صحابه کرامو د دې دواړو بچو سره هغه محبت او مینه وه. د بدر چې کوم شهدا و د هغې بچو له عمر فاروق رضی الله عنه 2,000 روپۍ تنخوا مقرر کړې وه چې دا یتیمانان دي پلاران بدر کې شهیدان شوي دي. 2,000 روپۍ د بیت المال نه تنخوا وه. حضرت حسن او حضرت حسین له 15,000 روپۍ تنخوا مقرر کړې وه. خلق ورته وی دا ولې؟ ورته وی نه د صحابه و بچي هغې له 2,000 تنخوا ده، نو د نبي علیه السلام بچي د هغې نه بهتر دي چې هغې له د هغې نه ډبل تنخوا مقرر کړه. او وی که ما نه خدای تپوس وکړي نو زه الله تعالی قیامت پر ورځ دا ویلی شم چې خدایه ټیک ده چې ما دې له تنخوا زیاته ورکړې ده، لیکن د نبي علیه السلام د خاطر نه زه دا حق ګڼم چې د دې حق د ټولو صحابو د بچو نه زیات دی. دا د صحابه هغه محبت او مینه وه د حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما سره. لیکن دې غریبانانو باندې وروستو ډېر لوی ابتلاعات رالل او ډېر لوی مصایب و مشکلات رالل، او هغه مصایب و مشکلات هم د حق په وینا کې او د باطل په مقابله کې رالل. یعنی دنیا ته خدای پاک دا ښیي چې ګورې څنګه چې د بني اسرائیلو پیغمبرانو او د حق په خبره کې د باطل په مقابله کې هغې ته شهادتونه نصیب شوي دي او هغې په اره باندې اره شوي دي او د هغې نه سرونه پرې شوي دي د بني اسرائیلو د پیغمبرانو نه. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچو او د هغې اولاد هم د حق دپاره د خپل سر قرباني ورکړې ده او د هغې اهل بیت او خاندان هغې هم د حق دپاره او د باطل په مقابله کې د خپل سر نه دنګلې د هغه قرباني ورکړې ده. رونو خبره اوږده ده، زه به یې مختصره کړم. د حضرت معاویه رضی الله عنه د زمنه پس د هغه زوی دی یزید هغه بادشاه مقرر شو. حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل ژوند کې د خلیفه مقرر کړ او عامو خلکو سره بیعتونه وکړل. لکه اوس چې دې زمانه کې خلک چاله ووټ ورکوي هغه زمانه کې به بیعت کېده. یو سړی به راته او بادشاه له به د خپل لاس ورکو چې زه ستا اوټر یم، به زه ستا حمایتي یم او ما د خپل اوټ تاله درکړه، د خپل لاس مې تاله درکړه. او که په خپله به یو سړی بادشاه ته نشو رسېدلی نو چې د بادشاه به کم قاضي و یا به ګورنر و یا د هغه والي به نو خلک به تلل او هغه له به هغه خپل لاس ورکو. یزید چې کوم وخت کې خلیفه مقرر شو، یزید ته پته وه چې 2 کسان دي چې هغې ما له لاس نه راکوي. هغه 2 کسان ما سره بیعت کول نه غواړي، ما سره بیعت نه کوي. 2 کسان دي، یو په هغې کې حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه او یو په هغې کې حضرت حسین رضی الله عنه. ځکه دا بل لور حضرت حسن د ده نه مخکې هغه غریب هم شهادت ته رسېدلی دی، هم شهید شوی دی. د ښځې په ذریعه ورته زهر ورکړی شوي دي او د هغې زهرونه هغه غریب ته شهادت میلو شوی دی. نو حضرت حسین پاتې دی. نو د مدینې منورې چې کوم ګورنر دی هغه ته یې خط راولېږه، وایي داسې کار وکړه چې ته دا دواړه راوغواړه او د دې نه فورا زما دپاره بیعت واله، او که دې له ما سره بیعت ونه کړه او دې زما خلاف روچت شو نو ممکن ده چې د ما خلاف دا خو د نبي علیه السلام اولاد دی، اهل بیت دي، نور خلک هم ورسره راپاسي، ما دپاره یو فیصله یو مسله به جوړه شي. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه خو پوه شو، هغه ته خو پته ولګېدله چې ما نه به اوس بیعت اخیستې شي
او په زور به مې مجبورئ، نو هغه خو د مدینې منورې نه لاړ او مکې مکرمې ته هجرت وکړو، ځان یې محفوظ کړو. او حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه چې کله بادشاه مدینې منورې گورنر وغوښته، نو د گورنر نایب گورنر سره مشوره وکړله. نایب گورنر دغه وخت کې مروان ابن الحکم ورته وی یاره دغسې د یزید خط ما ته را رسېدلی دی او وایي چې د حسین صاحب نه بیعت واله، نو څه جل ورسره وکړم، که دې بیعت نه کوي څه ورسره وکړم. مروان هغه نایب گورنر ورته وی داسې کار وکړه چې ری وی غواړه. لاول ورته ووایه چې یزید دپاره دلته موږ سره بیعت وکړه، که ویې که ښه پخه، او که ویې نه که نو جلاد ځان سره ودروه، سر ته قلم که چې خبره ختمه شي، او که داسې در نه بچ پاتې شو نو مصیبت به جوړ شي. هغه ورته ویل دا کار خو مانه نه کېږي، زه خو د نبي علیه السلام په حرم کې او په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام د نوسي وینه تویول نه غواړم، او ده د خپل لاس د نبي علیه السلام د هغه مبارک خشته ښکلې نوسي په وینه باندې سره کولم نه غواړم، دا کار مانه نه کېږي. حضرت حسین رضی الله عنه یې راوغوښته، ورته ویې څنګه چل کې ما سره بیعت وکړه. هغې ما نه لږ مهلت راځه به څه مشوره وکړم. ویې ډېره ښه ده مهلت مې دله درکړه. هغې مهلت نه هغه فایده واخېستو، مکې مکرمې ته راغی. مطلب یې دا و چې په مدینه منوره کې به اوس زما کسانه مدرېږي، ده به مدرېږي، جنګ به جوړېږي، جګړه به جوړېږي. ممکن ده چې هم د پیغمبر علیه السلام په دې کلي کې یو وینه توی شي، دې وینې نه ځان بچ کول غواړم. لاړ مکې مکرمې ته. مکه مکرمه کې د یزید طاقت کم و. عبدالله ابن زبیر هم موجود و رضی الله عنه، هم د یزید مخالف و، نور خلک هم مخالف موجود و. خو نبی حضرت حسین رضی الله عنه سره د کوفې خلکو غداري وکړه، او دا د یهودیانو سازش و. د یهودو یو سازش و. همیشه یهود مسلمانانو ته مختلفو طریقو باندې سکیمونه او سازشونه جوړوي. د مسلمان لومبي دشمن او خطرناک دشمن دا ګوره یهود دي. نن که امریکا د مسلمانانو په دشمنۍ کې لګیا ده، نو دا هم د یهودو سازش دی. د امریکې په سینټ باندې او د هغې په اهمو عهدو باندې یهودیان قابض دي. دا چې اسرائیل ورته وایي. که پاکستان کې دننه د اسلام خلاف کم سکیمونه جوړېږي او کم سازشونه جوړېږي، د دې ټولو شاته که ته وګورې نو یهودیان ورته شاته ناست دي. او یهود د مسلمانانو نه خپل زوړ انتقام اخیستل غواړي، هغه انتقام چې پیغمبر علیه السلام یو وخت یهود د مدینې منورې نه ایستي و، بیا د خیبر نه وویستل، او بیا عمر فاروق رضی الله عنه راوشړل، او نن دا چې کم د اسرائیلو دا لږ غوندې حکومت دی او لږ غوندې ځای دی د فلسطین په خوا کې، دقه ځای ته عمر فاروق رضی الله عنه را شړلي دي. نو دی هغه خپل هغه د مسلمانانو نه خپل انتقام اخیسته. عمر فاروق رضی الله عنه چې کله فارس قبضه که عراق او ایران دا علاقې، نو د دغې خلکو پړه کې یو تو موجود و، یاره مسلمانانو خو موږ سره ډېر لوی ظلم وکړو او زمونږ علاقې قبضه کړله، نو یهود رالل دې خلکو له، او دې کې څه غلطې عقیدې را مخکې کړلې او د مسلمانانو خلاف یې سازشونو سکیمونه جوړ کړل. دا د یهودو یو طریقې کار و. بهر صورت د کوفې خلکو کې عمدي یهودو کار وکړه. یو د یهودیانو یو تنظیم دی، هغې دا چل وکړه چې حضرت حسین رضی الله عنه ته خطونه ولېږل چې مونږه د کوفې خلک دا ستا د پلار د علی رضی الله عنه تابعدار یو او ستام تابعدار یو، او د پیغمبر علیه السلام د خاندان او د هغه د نوسو د خپو خاورې یو، ته فوراً کوفې ته راشه، مونږ به تا خپل بادشاه مقرر کو، مونږ به تا خپل امام مقرر کو، او یزید حکومت مونږ نه منو. د مشورې شروع کړې حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو نږدې ملګرو سره، حضرت عبدالله ابن عباس سره، دارنګې نورو ملګرو سره چې زه څه وکړمه. خو حضرت حسین رضی الله عنه له هېچا هم د کوفې د تلو مشوره نه ورکوله. یار یو به ورته وي، عبدالله ابن عباس ورته وي ګورې زه ته دا مشوره نه درکوم، کوفې ته به نه ځې. وی د کوفې هغه غدار خلک دی چې ستا پلار هغې وجلی دی، حضرت علی رضی الله عنه یې وجلی دی، نو موږ یریږو چې ګورې تا بوځي او تا هم وجني، پام کوه ګورې کوفې ته لاړ نه شي. بل چا نه به مشوره واخېسته، هغې به م ورته وي چې ګورې موږ د کوفې د تلو مشوره نه درکوو. لیکن د کوفې نه چې کم خطونه حضرت حسین رضی الله عنه ته راغلي وو، نو هغه خطونه تقریبا 2 مضبوطې تیلې ته ډکې شوې وې، او هر یو خط کې ورته دا لیکلي و چې ته فوراً کوفې ته راشه. د کوفې ماحول ډېر سازګار دی او دې ته تیار دي که ته کم وخت راورسئ تا سره بیعت کوي او ستا امام مشري مني، ستا بادشاهي مني، د یزید په مقابله کې تا له لاس درکوي. څومره زر چې کیدی شي نو ته کوفې ته ځان راورسوه.
حضرت حسین رضی اللہ عنہ خپل ترزوی مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ اولیگا یره داس یواز د نظم لاول ګورم چې دا خبره حقیقت لري او کنه لري. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کوفه ته اولیگا اج کوفه ته ورغه اتلس زرو کسانو داغه په کوفه کې استقبال وکړو او ټول ورته و چې ته حسین صاحب دی ولې نه راوستو؟ ویل اول زر عالم چې حالات معلوم کم صاحب بس خلکو نیغ بوتو او چې کم د کوفه دارالسلطنتو دا هغې چې کم دارالخلافه وه هغې ته یې ورسو او ټولو خلکو ورسره بیعت وکړو وی مونږ د حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې تا سره بیعت کوو د هغه خلافت منو او د یزید چې کومې غلطۍ شوې وې د یزید داسې نظام جوړول غوښتل چې یو شاهي نظام یې جوړول غوښتل هغه د شریعت د احکامو هېڅ قسمه پابندی قبلول نه غوښتل د صحابو او د پیغمبر علیه السلام د نظام څخه تحفظ یې نه غوښته هغه دا غوښتله چې بس زه یو شاهي سلطنتي زیمه زما نه پس زما زوی وي د هغه نه پس د هغه زوی وي او که څوک زما مخالفت کوي یا به پیسې ورکوم یا به د حکومت لالچ ورکوم یا به د وزارت لالچ ورکوم ځان له خپل یو شاهي سټیټ جوړول غوښتل. صحابه کرامو دا چته منله هغې ووایي چې دا خو نبي علیه السلام چې کم نظام راوړلی دی د قرآن او د حدیث کم نظام یې راوړلی دی او هغې دپاره د بدر او د احد او د خندق غذاګانې شوي دي او د نبي علیه السلام غاښونه مبارک پکې شهیدان شوي دي اوس هغه نظام ته کوم ځای ختمولی شي او د هغې دپاره به مونږ حتی لوسه چې څومره مضبوطه مقابله به کوو خو به هر صورت زور چې کم وخت راشي نو خلک بیا غلي شي د زور د مخې بیا هېڅوک هم غږ نشي کولی د دنیا دا زور او بیا د بادشاهۍ دا زور چې راشي نو ټول خلک غلی شو چې غږ نه کوو صرف دا دوه کسانې مقابلې ته ولاړو یو عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه او یو حضرت حسین رضی الله عنه. نو چې کله حضرت مسلم ابن عقیل د حضرت حسین د تره زوی کوفې ته لاړ او خلکو استقبال وکړو او د سره بیعت وکړو نو هغه یې خط ولیکه او خط یو قاصد له ورکړی دا مکې مکرمې ته ورسې حضرت حسین له به یې ورکړې او هغې کې لیکلي چې ته فورا کوفې ته را روان شه د کوفې خلک ما ولیدل هغه زمونږ ډېر زیات تابعدار دي او د صحیح اسلامي نظام غوښتونکي خلک دی د یزید د نظام بالکل مخالفت کوي او کلک مخالفت کوي او تراشه بس دا به مونږ سره بیعت وکړو انشاءالله چې زمونږ خپل د پیغمبر علیه السلام چې کم راوړلی شوی نظام دی او د هغه کم دین دی او د هغه کم عدل و انصاف دی انشاءالله هغه نظام به جاري شي فورا را روان شه. حضرت حسین رضی الله عنه خپلو ملګرو ته وایي چې مونږ خو ځو خو چا وله مشوره نه ورکوله اخر کې د ده یو دوه خبرې دي یو خبره یې دا وکړله وایي ما خپل نیکه نبی علیه السلام په خوب کې لیدلی دی. خلکو پوهېږه ګوره د کوفې په خلکو اعتماد مه کوه که د کوفې خلکو له ورلې ممکن ده چې څه ضرر به درته ګورې ورسوي چې ورنشي دې خلکو له هغه وایي ما یو خوب لیدلی دی د خپل نیکه نبی علیه السلام مې په خوب کې لیدلی دی او پیغمبر علیه السلام راته په خوب کې فرمایلی دي یو حکم یې راته راکړی دی هغه حکم پوره کولو لازم اوس د خدای خوښه ده که د پیغمبر علیه السلام هغه خبره ما سره برابر خیږي او که د ما خلاف خیږي که زه مرم او که د جمدې پاتې کېږم خو ما ته خپل نیکه په خوب کې یو وصیت کړی دی او هغه وصیت پوره کول غواړم هغې لازم وی هغه څه وصیت دی وی نه ما سره دا خبره هم شوې ده چې دا وصیت به تر مرګه پورې چا ته اړو په خولې وی نه چې دې کې څه دي هغه خبره ښکاره نه شوه چېرې ده ته نبي علیه السلام په خوب کې څه ویلي دي او دویمه یو خبره د خولې نه ده ووتله وی د ځان نه هغه ګډ جوړول نه غواړم چې د هغه وینې دی د مکې مکرمې په حرم کې توی شي وی که د مکې مکرمې د حرم نه یو لیش باره مړ شم نو دا ماله غنیمت دی دا مرګ مې خوښ دی خو د مکې مکرمې د حرم په ځمکه زه خپله وینه یا د بل مسلمان وینه تویدل نه غواړم. خیر صحابه کرامو منې کو او د هغې مقصد په دې کې دا لکه یو سړی د دین په جذبه باندې میدان ته وځي یو جهاد له میدان ته وځي نو بعضې خلک یې کمزوري مسلمانان هغې ورته یاره بس پرېږده لیکن د دین غیرت او جذبه چې یا کې موجوده وي هغه وایي خو مرګ یو مرګ دی که نه سر ورکول یو ځل سر ورکول دی که نه د حق دپاره او د باطل په مقابله کې مرګ خو یو ځل مرګي شل ځله خو مرګونه نه راځي او د مسلمان عقیده هم دا ده چې کم وخت د انسان دپاره مقرر دی هم هغه وخت به د انسان نڅا خېږي نه د هغې نه مخکې ختیږي نه د هغې نه وروستو ختیږي دغه عقیده خو د پیغمبر علیه السلام د نوسي مضبوطه وه قافله روانه شوه چې قافله روانه شوه دې خوا د مکې مکرمې نه قافله روانه شوه کوفې ته اخوا مسلم بن عقیل نه چې کله یزید خبر شو چې وایي دا خو ماته حالات خراب شوي دي نو هغه یو سړی راولېږه عبیدالله ابن زیاد دی فورا ولېږه او دی د کوفې د بصرې د علاقې ګورنر مقرر کړ او سخت حکم یې ورته وکړ وی ورتلو سره چې مسلم ابن عقیل پرې نه دی دی به فورا مړ کې
او حضرت حسین رضی الله عنه متعلق ته یزید ویلو چې قدیم درغه نو دته بغاګ نه کې گرفتار به کوماله به راورسه دې چې څنګه راغی د پیسو لالچ خو خطرناک شی دی کنه پیسو د پاره خلک دینم پریدي ایمانم پریدي ډیر داسې شوي دي پر ارس پریدي هغه پیسو سړی دی راغی پټ راغی او بیا یو دی کې د یو سړي سره او بل سړي سره پټ سمجوتې وکړه چې زه یزید گورنر مقرر کړم د دې علاقې دا د هغه فرمان دی او چې څوک د هغه خبره ومني هغه له به دومره پیسې ورکوو دا دولت لښکر را روان دی هغه هم در سره پوهېږي نو یا خو 18,000 کسان د مسلم ابن عقیل ملګري او یا چې د کله بیا جومات ته مانځله لاړه او جومات کې ودرېده 1500 کسان ورسره ملګري او چې کله یې خلکو ته ووایي وایي زه به د مانځه نه پس یو تقریر کوم کښېنئ نو چې بیا شاته وکتل یو قسم نو یوازې موجود و ټول د کوفې خلک ته وتښتېدل د چغې جوړه کړې چې ظالمانو تاسو موږ پسې خطونه نور رالېږلې تاسو موږ نور راغوښتې تاسو ما سره بیعت نو کړې لیکن په لاره کوڅه کې یو قسم نه ښکاره کېده یو ته به یې لکه تا ما سره بیعت نه دی کړی وایي بل چا به سره کړي زه څه پېژنم بل پسې به ورغې د قوم مشر پسې تا بیعت ما سره نه دی کړی وایي ته سړی خطا کړی دی تا ما به نه کړی بل چا به راسره کړي دې ته خبره ورسېده چې هغه مسلم ابن عقیل هغه گورنر په لاس کې ونیوم هغه خلکو چې چا راغوښتي و هغې لاس کې ونیوه او عبیدالله ابن زیاد چې کوم گورنر و د یزید د طرف نه هغه له لاس په لاس ورکړه هغه هم هغه ځای کې شهید کړ همغه وخت سره شهید کړ هغه ورته یو خبره وکړه ورته ویې داسې کار دی چې ما خو وجنې ما مړ کړې خو خدای دپاره د ما یو نصیحت واوره یو وصیت مې واوره وی څه وی وی د ما دا وصیت دی چې ما پرېږدي یو خط لیکم وی چا ته خط لیکې وی حضرت حسین ته وی څه وی ورته وی هغه ته ما یو خط لیږلی دی چې فورا راشه نو زه هغه ته خط لیکم چې هغه را نه شي ځکه د کوفې خلک ډېر غداران ثابت شو ورته وی نه ستا خط د هغه ته چېرته پرېږدمه پرې چې هغه را شي چې هغه سره همدغه سلوک وکړم چې کوم سلوک تا سره مې وکړ دا د یهودیانو یو مضبوط سازش و د مسلمانانو په منځ کې ډله بازي جوړه کړله فتنه بازي یې جوړه کړله مسلم ابن عقیل شهید شو او دې خوا دوی په لاره را روان دي یو ځای ته چې راورسېدل حضرت حسین رضی الله عنه ته پته ولګېدل چېرې مسلم ابن عقیل شهید شو بس هغه ځای کې لږ دمه شو او ملګرو سره یې مشوره کوله چې اوس به څه کوو ملګرو ورته وې د مسلم ابن عقیل چې کوم وروڼو ورته وې چې مونږ خو واپس کېدل نه غواړو او مونږ همدغې کوفې ته هر صورت باندې تلل غواړو او دا زمونږ فیصله ده چې څنګه مخکې زمونږ فیصله وه چې به هر صورت مونږ د یزید په لاس کې بیعت کول نه غواړو اوس وروڼو تاسو بړه کې دا وایئ یاره دا بیعت به یې کړی و که نه داسې دومره لویه خبره ده خو لاس به یې ورکړی و که نه یو اوټ به یې ورکړی و داسې لویه خبره ده دا به ستا ذهن کې یو خبره راځي ځان یې ولې وجه بس بیعت به یې کړی و د یزید سره څه چل کېږي چې ځان یې مړه کړه خپل بچي مړه کړل نو وروڼو چې چا کې اسلامي جذبه وي نو هغه سره بیا د دې څیزونو فکر او سوچ زه به د هغې تاسو یو مثال درکړم یو سړی دی مثلا چې هغه یو غلا له یو کوټې ته خېږي او تا هغې غل ته لاندې پوړی ودروله او اندرمپایه دې ورته ونیوله او په هغه اندرمایه باندې هغه غل بر غلاله وخته او مثلا هغه غلا وکړله نو هغه غل خو هم ګناهګار دی چې غلا وکړه لیکن دا پوړی چې ورته چا نیولې ده دې ورسره ګناهګار دی او که دې ګناهګار نه دی دا خو اسانه پښتو ده که لازما دی ورسره ګناهګار دی که ده ورته دا پوړی نه ونیولې او ده وله لاس نه ورکړې دې غل د کوټې نه غلا نه شوه کولی دې که دې کوټې ته وخته او د کوټې د سر نه یې غلا وکړله ټیک د مال د غل کور ته لاړ لیکن د آخرت په سزا او په وبال کې ورسره دغه سړی سر په سر شریک دی چې چا ورته پوړی نیولې ده اندرمپایه ورته نیولې ده او د هغه په وجه د غل کوټې ته ختلی دی دا خو د شریعت حکم هم دی د پښتو فیصله هم ده او شرعي قانون او شرعي حکم دی د قرنګیرونو د اوټ حکم هم دی ګورې په دې ځان پوه کې یو سړی ګنکپ دی یو سړی غل دی یو سړی دوکمار دی یو سړی شریعت نه مخالف دی او تا هغه له اوټ ورکړه اوس هغه سړی ستا دا اوټ بیعت دی ستا په اوټ باندې ستا په دې بیعت هغه سړی هغه مثلا وزارت ته ورسېد هغه مثلا ممبر شو هغه وزیر اعلی شو هغه وزیر اعظم شو هغه صدر پاکستان شو مثلا یو حد ته ورسېده هغه چې څومره ناروا کوي او څومره ګناهونه کوي او څومره حرام کوي د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې پوره حصهدار ورسره دی مونږ خلک خو قمقل یو او قمقل ولې یو ځکه چې کم سړي له دې اوټ ورکه مزې د هغه دي بنګله هغه جوړه کړه موټرو کې هغه ګرځي په لینډروزرو کې هغه ګرځي او ځای په ځان له هغه نوکران د هغه دي مال د هغه دی دولت د هغه دی مزې پې هغه کوي او قیامت کې به صف کې ورسره ته یو ځای ولاړئ ته دا نه شي ویل چې خدایه پاکه ما ولې راجوسې مزې خو هغه کولې سینماګانې خو هغه جوړولې دولتونه خو هغه ګټل کارخانې خو هغه جوړولې بنګلې خو هغه جوړولې خدای ما خو پکې جوار او مغه مخکنۍ ډوډۍ م ورسره هم ډوډۍ ده الله به وایي دغه مزې او دغه حرام چې هغه ګټلی دي ستا په اوټې ګټلې دي
ستا په دستخط یې ګټلي دي که تا ورته اندرمپایه نه ونیولې دا ظالم به دغه غلاله نه وی تللی او تا ته خو پته و چې دا غل دی نو ولې دې ورته اندرمپایه نیوله دا ګورې مونږ ځان له آخرت تباه و برباد که د معمولي او حالانکې ستا د اوټ نه خبرېږي څوک بغیر د خدای نه یو خو ښکاره اوټ دی او ښکاره لاس نیول دی دا خو به ته د یارې مې یو سړي سره لاس اوچت کې لاس اوچت کې نو د یارې به هم لاس اوچت کې یا ته وي راشه ما سره یو موقع له لاړ شه د یارې به مو سره موقع له لاړ شي لیکن کومه کوټه کې چې ته اوټه چې بغیر د خدای نه بل څوک تا نه خبرېږي هېڅوک هم نه خبرېږي ولې الله آخرت غر کې او زه یې څه دپاره ډوزمه د چا کوټه کې خو نوس خپل آخرت د بل دپاره برباد دی دا زمونږ د خلکو یو دپاره اوټونو دپاره یو سره جګړې بل سره جګړې یو سره ودرېږه بل سره ودرېږه همدقه ظالمان دي دقه ظالمان دي کله په یو جامه کې در باندې مشران راځي کله په بله جامه کې در باندې مشران راځي او زما او ستا د لاس نه همدقه ظلم ته دا ظالمان رسېږي نو مزید دغې خلقو کړې په دنیا کې د هغې بچي په لویو لویو کالجونو یونیورسټو کې مفت تعلیمونه کوي او سبقونو یې مزې هغې خلقو کړې او آخرت پې تا تباه و برباد که اوس ته ووایه چې ته هوښیار یې او که ته قمقل یې دا خو قمقلتوب دا خو هوښیارتوب نه که یو سړي کې صلاحیت وي هغه له اوټ ورکړې نو ټیک خبره ده یو سړی دیندار دی هغه دې اوټ ورکړه نو ټیک خبره ده یو سړی صحیح مسلمان دی سوچه مسلمان دی او د قوم د هغه اوټ خدمت کولی شي وله دې ورکړه خو ټیک خبره ده لیکن یو سړی ګنکپ دی او غل دی او تا وله اوټ ورکړه د ځان یې نه ویم د قرآن او د حدیث په رڼا کې درته ویم نو دا سړی بلکل هغه غل او ګنکپ سره مستقل شریک پاتې شو کلک شریک دی ورسره دا حضرت حسین رضی الله عنه ولې بیعت نه کو هغه ته پته وه چې دی خو یو شاهي نظام جوړول غواړي دی خو د پیغمبر علیه السلام د حدیثو او د قرآن مخالف نظام جوړول غواړي دی خو د حدیث او د قرآن پروا کول نه غواړي هغه نظام دپاره چې د دواړو جهانو سردار غاښونه مبارک شهیدان شوي دي د احد او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي په سونو حافظان پکې شهیدان شوي دي هغه خو دې تسنس کول غواړي که زه ورسره بیعت وکړم او زه وله اوټ ورکړم خو ده سره زه هم شریک کېږم لهذا دې اوټ کې ځان شریکول نه غواړم دې بیعت کې ځان شریکول نه غواړم ځان شهادت ته رسول غواړم خپل بچي دو کول غواړم لیکن دې کې قطعا ځان شریکول نه غواړم د یزید په دې ظلم کې او د هغه په خلافت کې چرم ځان نه شریکوم دې دپاره حضرت حسین رضی الله عنه خپل سر نه دنګلي به هر صورت روان شو د کوفې په طرف دا ډېره اوږده واقعه ده خو زه درته هغې هغه خاص ځای نه بیانوم او مختصر یې درته ویمه یو مقام کې وله د عبیدالله ابن زیاد گورنر جرنیل راغی حر د هغه نوم دی حر او هغه سره 12,000 لښکر دی د حضرت حسین رضی الله عنه مخې له راغی ورته یې څه کوې وی کوفې ته ځم وی کوفه کې څه کوې وی د کوفې خلکو ما له خطونه را لېږلي دي وی کوفې ته نشې تللی وی څوک وی بس داسې به کوې چې زه د لاس په لاس نیسم پرېږدم دی نو یزید له به دې بوځم حضرت حسین رضی الله عنه دی داسې چې ته کېدی شي ما به د کوم ځای نه وی دې لاس نه ودې نیسم وی دا د نبي علیه السلام د نوسي لاس دی دی له به ستا لاس اله راځي چې د ما د سر نه د تنې نه سر جدا شي او تر څو چې د ما په تنې پورې سر پیوستی نو د پیغمبر علیه السلام د نوسي لاس لا د یزید یا د هغه د گورنر یا د هغه د یو فوجي لاس نشي را رسېدی هغه بهادري چې کم په علي صاحب کې موجوده وه خو بچو کې به خامخا هغه بهادري موجود دی قصه ډېره اوږده ده رونو مختصره دا ده چې د کربلا یو میدان دی او هغه د کربلا میدان ته کې دوی دواړه فوجونه یو بل سره دیره شو او بیا دا چې موجوده د محرم کم 10 تاریخ دی په دې 10 تاریخ باندې هغه مضبوط د قیامت چې دنیا کې یو قیامت و هغه د قیامت واقعه پیښه شوه او دې ته خبره ورسېدله چې د اهل بیت چې کم د هغوی خیمې وې د هغې د خیمې نه ګیر چاپېره خندقونه وکنستل او اور یې ورته بل کو او چې کم د فرات د دریاب اوبه دي په هغې باندې خلک مقرر کړل چې ګوره پام کوئ چې دوی له اوبه ورنه کې پام کوئ چې دوی له اوبه ورنه کې تر دې حده پورې چې دا کم جرنیل دی د یزید د طرف نه دیم وروستو راځي او د حضرت حسین سره ملګري کېږي وی باس ما نه ظلم شوی زه هم د ده ملګري کېږم او بیا دې پاسي او خلکو ته اعلان کوي ای خلکه یو تپوس ته نه کوم وی تاسو نه دا تپوس کومه چې د یزید د مور نوم سمیه دی وی د سمیې زوی غوره دی او که د فاطمې رضی الله تعالی عنها زوی غوره دی دا یو جواب خو راله راکړه که نه لیکن دې جواب خو څوک ورکولی نشي چا غږ نه کو وی ښه یو تپوس د نه بل کوم وی تاسو د فرات د دریاب اوبه د نبي علیه السلام په نوسو باندې بندي کړي دي وی دا تپوس د نه کوم وی د فرات د دریاب اوبه سپي او خنزیران سکي که نه سکي وی کمې اوبه چې سپي سکي او کمې اوبه چې خنزیران سکي افسوس هغه اوبه د پیغمبر علیه السلام په نیازبینو نوسو باندې تاسو بندي کړي دي یاره زه خو وایم چې مسلمان کې مسلماني وي بلکې مسلماني خو ډېره لویه خبره ده چې یو انسان کې انسانیت وي که دی مسلمان نم وي نو ړکې به یې رحم راشي انسان کې انسانیت وي نو ړکې به یې رحم راشي زه حیران په دې یم چې د دې په زړه کې دا رحم ولې نه راته
بیا ورته حضرت حسین رضی الله عنه راپاڅېده او هغه تیلی ورته وښولې وی دا پلانکې سړی شته فلانکې شته فلانکې شته فلانکې شته نومونه یې واخېستل وی دا 2 تیلې ډکې د خطونو تاسو ما پسې رالیږلي دي نو ظالمانو چې د ما ملګرتیا هم نه شوه کولی زم دلته راغوښتم ولې پرېږده مکه مکرمه کې ناست وم خپله دغه مقابله به مې کړې وه هلته مې قوم مو هلته مې خلک مو دلته هم زه راغوښتم ولې لیکن دې ظالمانو ګورې د هغې جواب هم وله نه ورکو او دقه یو خبره وه وی پرېښودل دې نشته یا به د یزید له لاس نیولې بوځو د هغه بیعت به در نه اخلو او که د هغه بیعت نه کول غواړې نو بیا مونږ پیشه ته پیشه حضرت حسین رضی الله عنه ورسره اخر هم د دې محرم په 10 تاریخ باندې جهاد شروع شو هغه غذا شروع شوه او داسې مضبوط جهاد او شروع چې د هغې تاریخ لیکل نشي کولی د مسلمان ژبه د هغې وینا نشي کولی چې په هغه جهاد کې د مسلمانانو د نبی علیه السلام د خاندان 2 انسانان 2 سړي 2 چې پکې ماشومان مو په هغې سړي مو دا په یو میدان کې ټول شهیدان پاتې شو 2 کسان او د پیغمبر علیه السلام د خاندان څوک د فاطمې رضی الله عنها د لور زامنو او څوک د زوی اولاد دی څوک د حضرت حسین د زوی اولاد دی څوک د لور اولاد دی څوک د حضرت حسن د زوی اولاد دی څوک د لور اولاد دی دا زنانه دا سرتور سر پاتې شوې او د هغې د هغه بچو او د هغه ماشومانو دا وینې په دې میدان کې داسې توی پاتې شوې لاس لی ځان ورنه کو نه ورسره بیعت وکړو ټول خاندان یې لو کړو تر دې حده پورې چې حضرت حسین رضی الله عنه خور ده حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا ورله راله او د خپل لور ته نصیحت کوي وی وروړې داسې کار دی یو خبره درته کومه ځان مه وجنه او پرېږده دا بیعت ورسره وکړه او ته به ګوره ځان هم مړ کې او دا ټول به مونږ مړه شو هغه ورته وی زینب وی داسې خبره ده چې مرګ خو د انسان دپاره یو ځل مقرر دی که د ما مرګ په دې میدان کې لیکلی شوي نو خامخا به زمرم او که د ما مرګ نه لیکلی شوي د دنیا طاقت هم ما نشي وجلی وی په دې د ایمان شته وی د ما دپاره خو مرګ خوشحالي ده وی د خپل پلار علي صاحب سره به میلاو شم د خپل لور حسن سره به میلاو شم او د خپل نیکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به میلاو شم او ورته وی ګوره ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې ما ته خپل نیکه چې کوم حکم کړی دی د هغه حکم پورهوالی به زه خامخا کوم دې ځای کې په مدینه منوره کې یو زنانه خوب کیني نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی په خوب کې ولید وی د دواړو جهانو سردار ویښته مبارک بالکل داسې ببر دي او دوړې پې لوتې دي او په دې ږیره مبارکه کې هم دوړې لوتې دي وی ما ورته وی چې د خدای پیغمبره دا ولې اوس خوب کې نبی علیه السلام اینه دا ولې تاسو په دې ویښتو باندې خو دوړې الوتې دي او دا سر او ږیره مبارک هم ببر دي او سر او ږیره کې هم دوړې دي دا ولې وی نبی علیه السلام وفرمایل چې شهدت قتل الحسین آنفا مشکات شریف کې دا حدیث دی چې ای خورې تا خوب کې ولیدم اوس دې وخت کې د حضرت حسین د قتل ځای ته حاضر شوی وم هغه ځای نه راغلم دا مشکات شریف کې واقعه ده بلکې نبی علیه السلام فرمایي چې ما ته حضرت جبریل علیه السلام خاوره وښوله سره خاوره یې راته وښوله او یو شیشه کې ما ته وینه وښوله ما ورته چې دا خاوره ده سره دا وینه سره سره وی دا هغه وینه ده دا هغه خاوره ده چې په دې خاوره به دا وینه تویېږي مې چې دا وینه د چا ده وی دا ستا د نوسي د حضرت حسین وینه ده دا مخکې نه پیشنګویی شوي دي او دا خدای پاک دنیا یا عالم ته ښیي چې د باطل د مقابلې دپاره د نبي علیه السلام بچو غوندې نیازبینو شخصیاتو قرباني ورکړې ده دارنګې هر مسلمان له پکار دي چې د حق په ملګرتیا کې او د باطل مقابله کې قرباني ورکړي هر یو مسلمان له پکار دی د باطل مقابله کې کلک ودرېږي به هر صورت هغه 2 کسان یا 3 کسان شهیدان شو او د هغې لاشونه په دې ځمکو باندې پراته دي نه د هغې د کفن درک شته نه د غسل انتظام شته بلکې د حضرت حسین رضی الله عنه نه سرم قلم کو سر یې ته پرې کو او گورنر لی بوته او دا زنانه غریبانان خپیب لخپې په دې لاشونو کې منډې وی او قسم دی هغه الفاظ زما خولې له نه راځي چې حضرت زینب رضی الله عنه په هغه موقع کم اوازونه کړي دي چې زما نیکه افسوس او ارمان چې ستا د خاندان کم هغه بچي دي او کم نوسي دي لږ د دوی د دې قتل او د دې خپل امت د ظلم ته خو دې وګوره که نه د نبي علیه السلام د یو امتي به د هغه نوسي له لاس ورشي دویم د انسان لاس به موله ورنشي راشه د دې خپل امت د ظلم ته خو دې وګوره که نه او د قیامت په میدان کې هغه انسان چې د پیغمبر علیه السلام په نوسي لاس اوچت کي د نبي علیه السلام د شفاعت امید به څرنګې ولري په کومو سترګو مخامخ به پیغمبر علیه السلام ته مخامخ شي بیا چې عبیدالله ابن زیاد ته ور مخامخ حضرت زینب یو پکې یو ماشوم بیمارو
هغه حضرت علي زین العابدین دی رکوټ او ماشوم او بیمار او دی پکې بچ پاتې شو دا قافله کله وروستله هغه گورنر ظالم وی دا ښځه څوک ده وی دا جی زینب ده وی دا څوک ده زینب وی دا د حسین خور ده د فاطمې رضی الله عنها لور ده پیړه دې یخ شو او ورته وایي زړه دې وی یخ شو هغه ورته وی اوړه مې یخ شو وی ولې زړه یخ شو ویړه مې په دې یخ شو خوشحاله شوم چې زما پلار او زما ترونو زما د خاندان خلک زما نیکه او زما پلار له ور ورسېدل وی ستاړه یخ نه شو ستاړه به هله یخ شوي چې زما پلار زما رور او زما ویرونو لا د یزید سره بیعت کړی وي هله به ستاړه یخ و خوړه مې دله یخ نه کوئ نو دې څه وایي یاره وی خو حقیقت تا دې ما ته پته ولګېدله چې ته د ډېر بهادر سړي خورې او د بهادر انسان لورې دا ورته وي ښځه کې به څه بهادري وي خو حق خبره مې ستا مخکې وکړه وی دا بله لږ څوک دی وی دا د حسین رضی الله عنه زوی دی وی ښه ډېره له سنجم دی پاتې شو او جلات ته حکم وکړي دی فورا مړ کا او ورته یو وصیت کوي ټیک ته چې ما وجنې بلکل ما مړ کا زه به ستا مرګ ته تیار یم خو یاره یو درخواست ته بس کوم ته ګورنر یې دې وخت کې ستا لاس کې اډر دی چې څه کوې کولی شي خو یو درخواست ته کوم وی څه وی دا څه کار دی چې دې ته مه ګوره چې دا زما ترور ده یا مې خور ده یا مې د تره لور ده دا ماشومان یې زنانه دې ته وګوره چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکرم خاندان دی او د هغې خاندان ګلونه دي د پیغمبر علیه السلام په مخ د ځمکه نن خاندان بې دوی نه نشته بې دوی زنانو نه د نبي علیه السلام اولاد او بچي نور څوک نشته نو ما که مړ کې مړ مې کا خو د خدای خاطر وکړه چې دا ماشومان او دا جینکې او دا زنانه دا چېته د محفوظ انسان په لاس کې مکې مکرمې ته یا مدینې منورې ته ورسوه چې د دې عزت لوټ نه شي د دې د سر نه څادر لر نه شي دغه ځای کې بیا د هغه رحم راغی وی ښځه ټیک ته تا پرېږدم دې لپاره دې نه پرېږدم دې له دې پرېږدم چې دا زنانه ستا په وجه باندې خپل ځای ته محفوظ ورسېږي او بیا هغه د حضرت حسین رضی الله عنه سر راواغېشي او چوکه ورسره وه او د شونډو له به ور داسې رابروله داسې به ورته رابروله حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه صحابي دی دغه مقام کې موجود دی عبیدالله ابن زیاد ته وایي عبیدالله ابن زیاده وی زما د قسم په خدای او وی څه بد شکله داسې ورته وي حسین صاحب ته وی زما د قسم په خدای وي چې دا مخ چې ته ورته نن بد شکله وی دا د رسول الله مبارک د مخ په شان مخ دی د نه ښکلی شکل نن په مخ د ځمکه نشته او وی زما د قسم په خدای وي چې کومو شونډو له ته چوکه رابرول غواړئ وی ما په دې سترګو د ما د په خدای قسمي چې ما د دواړو جهانو سردار لیدلی دی چې په دې شونډو باندې خپلې شونډې ښودې دي او دې هلک ته نبي علیه السلام فرمایلی دي چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه چې کم ځوانان په دنیا کې مړه شوي دي او جنت ته هغه خلک ورسي نو حسن او حسین به د هغوی سرداران وي ما په خپله نبي علیه السلام لیدلی دی چې دا ماشومان یې په خپلو غېږو کې نیولي دي او په خپلو وجود کې ځان سره نیولي دي یو ځای ظالمه ته د دې شونډو له ګزارونه ورکړي هغه قافله بیا بوتلله یزید له خو به هر صورت یزید د حضرت حسین رضی الله عنه په مرګ باندې د خفګان اظهار کړی دی او هغه بیا گورنر ته خبر هم کړی دی وی بدبخته تا ته خو ما دا نو ویلې چې تا دا مړه کا ما خو تا ته وی چې دا جمدي ونیسه او مال یې راوله دا خو تا انتهایي ظلم کړی دی چې د نبي علیه السلام ټول خاندان او ټول بچي او د هغې خاندان دی بلکل ختم ځکه څومره چې د نبي علیه السلام خاندانو او په هغې کې نارینه خلکو ټول ختم شو بغیر د یو د حسین رضی الله عنه د بچي نه رونو دا د مسلمان دپاره او خصوصا د نبي علیه السلام د امت دپاره یو لوی د عبرت واقعه ده او دا د افسوس چې موږ مسلمان ته عبرت وانغشته دا د عبرت یو لویه واقعه ده چې تاسو په دې نظر وکړئ چې دا دومره لوی شهادت او دا دومره عظیم قیامت په دې خاندان نبوت باندې ولې راغی صرف او صرف د باطل د مقابلې په صورت کې او د یو تاسو ته چې یو معمولي شی ښکاري هغه معمولي شی څه دی یو جابر باطل له د بیعت لاس یې ورنکه یو جابر باطل له خپل اوټ ورنکه او په هغې کې هغوی ته شهادتونه نصیب شو نن موږ به خپل حال ته وګورو چې آیا د نبي علیه السلام او د هغه د بچو په نقش قدم څومره پورې موږ مزل کړی دی څومره پورې پې کوو څومره پې نه کوو رونو د یهودو دا سازش و د مسلمانانو جنگول او اهل بیت بربادول دا د یهودو سازش و نن هم خفه کېږئ ما صفا خبره درته کومه نه د چا نه یره کوم نه د چا نه ترخه کوم صافه خبره درته کوم چې نن هم زمونږ په پاکستان کې کوم پروګرام شروع دی او موجوده چې کوم زمونږ حکومت شروع دی دی کې هم د یهودو سازشونه مکمل روان دي کلک د یهودو سازش دا روان دی ځکه چې څومره تاسو ته پته ده چې څومره وزیران په موجوده حکومت کې اغېشتلی شوي دي اکثر د انجیو سره متعلق دي بعضې وزیران دي هغه د یو تنظیم سره تعلق لري بعضې وزیران د بل تنظیم سره تعلق لري او تاسو که اخبار پرون کتلی
پرونی اخبار که تاسو کتلی پاکستان تاسو وګورئ چې د پاکستان وزیر خارجه په لندن کې د بی بی سی له کوم انټرویو ورکړې ده نو ډېر افسوس دی افسوسناک خو افسوس دا دی علما را پاسي چغې ووایي منډې ووایي منډې ووایي هغه بل بدبخت او نواز شریف نو خدای پاک د طالبانو ازار وو نو دغه دی د جیل کوټې ته خدای پاک وردن نه کړ نور اسم نو خو د علماو او د طالبانو ازارو هغه به هم وی په مدرسو کې دهشتګردي کېږي مدرسو کې بمونه دي او هغې کې ټریننګونه ورکېږي نو خدای پاک وله حقه د طالبانو سزا ورکړله او نن د جیل په کوټه کې پروت دی یا وزیر اعظم او مینډیټ ورته حاصل دی او صاحبه زه د پاکستان هغه هم یو امیرالمؤمنین ځان نه یو شاهي سلطنت او سټیټ یې جوړول غوښتل لیکن هغه د طالبانو ازار و د دیني مدرسو ازار و نو کم طرف ته لاړ د جیل په کوټه کې بند دی لیکن علما را پاسېدل د هغه هم کلکه مقابله وکړه او تاسو ولیدل چې د امریکې سره سر وجنګو خدای پاک کوي څه بس د پاکستان په قسمت کې به اسلامي نظام نه لیکلی شوی جرنیل کاکا پې خدای راوست د جرنیل کاکا د خولې نه د اسلام نوم نه خېږي تاسو به چې د خبرونو کې فکر اسلام د خولې نه اورېدلی او دویمه خبره رونو درته ووایم هغه دا ده چې دلته جرنیل کاکا یو څه وایي وزیر خارجه بل څه وایي جرنیل صاحب وایي د هغه کولاو اعلان دی چې یاره په دیني مدرسو کې دهشتګردي نه کېږي تاسو به اورېدلي او دا اعلان کوي چې د جهاد او دهشتګردۍ کې فرق دی جهاد جدا شي او دهشتګردي جدا شي دی او وزیر خارجه چې په بل بی بی سی له کوم انټرویو ورکړې ده اخبار وګورئ هغه څه وایي هغه وایي یاره دیني مدرسو کې چې کوم دهشتګردۍ کېږي وایي چې موږ لاړ شو دا به فوراً بندوو زه چې لاړ شم دې لپاره به زه فوراً پروګرام کوم او د اسامه لپاره به هم زه د افغانستان سره خبره کوم کوشش به کوو چې دا موږ امریکې ته حواله کړو مې ستا پلار به راشي او د اسامه په حق کې به خبر وکړو ته ته خو رانږدې شه او دینی مدرسو باندې ولې ته الزام لګې د خدای خاطر وکړې د پیغمبر د حدیثو او د خدای د کتاب ځمکې پورې خندا مه کوئ ظالمانو ګورې تباه به شئ دینی مدرسو کې څه کېږي خو د نبي اسلام حدیث بیانېږي د خدای قرآن پکې بیانېږي دا چیلنج دی د دنیا کافر ته او د دنیا مسلمان ته چې یو دینی مدرسه دی په پاکستان کې داسې وښیي چې هغې کې ټریننګ ورکېږي د دهشتګردۍ نو بنده دی کې که نه راشه تاسو دا مدرسې وګورئ تاسو په علاقه کې پېښور کې چارله کې ځای په ځای شته که نه کومه یو مدرسه کې ټریننګ ورکولی کېږي کومه مدرسه کې دهشتګردي خولی کېږي راشه که نه هغې خو څه څوکیداران نشته چې تاسو ورتلی نه شئ خو چې چاپه پې ووهئ وګورئ کومه مدرسه ته تاسو ته ښکاري نو بند یې کړئ که نه د دهشتګردۍ څوک دغه کوي حمایت کوي هر یو سړی د هغې مخالفت کوي او موږ به درته وښایو چې ستاسو په یونیورسټو په کالجونو کې دهشتګردي کېږي موږ درته خولی شو هغه اصلې درته موږ خولی شو چې کومو کې کلاشنکوپونه او کم کې د دنیا ګنده لکان د تعلیم په نوم باندې دي او په هغې کې ناست دي او تخریب کاری کوي خو ستاسو په کالجونو یونیورسټو کې کېږي دیني مدرسو کې نه کېږي نو ماله په دې ډېر لوی افسوس راشي او ډېر خفګان راشي چې ظالمان ګوره دیني مدرسه کې خو دا زمونږ د دین او زمونږ د عقیدې تحفظ کېږي دین ښودلی کېږي د پیغمبر علیه السلام سنت ښودلی کېږي د نبي اسلام حدیث ښودلی کېږي قرآن ښودلی کېږي او تالته کې د امریکې د خوشحالول هغه امریکه چې پرون درله راغی او دله په خوله کې متیازې وکړې کلینټن در سره څه وکړله راغې په خوله کې درته متیازې وکړه درنه لاړ ته د هغه د خوشحالو دپاره لاړې لندن ته د هغه د خوشحالو دپاره وې دیني مدرسې به بندي کو دهشتګردۍ به بندي کو دا به وکړو اسامه به تا ته حواله کو دا چغې مې نواز شریف هم واله وې دې دې رانږدې شي یو دیني مدرسې ته دې اسامه ته یو فوټې قدم ورنږدې کړي چې پته ورته ولګي اساسانې خبرې خو نه دي مسلمان د خدای پاک کرم دی او د خدای رحم دی دا مونږ ازمایولی دي چې د هرې پارټۍ سره تعلق لري که پیپل سره تعلق لري که نیشنل سره تعلق لري که جماعت اسلامي سره تعلق لري که بلې پارټۍ سره تعلق لري خو چې د عقیدې او د دین مسله ورته ورمخکې شي نو د خدای کرم دی دا مونږ ته معلومه شوه چې دا ټول بیا د مولا شاته ولاړي دا مونږ معلومه کړه د امریکې په مقابله کې دا خلک مو وکتل د کشمیر د جهاد په سلسله کې دا قوم بیا مونږ کتلی دی د عقیدې په بنیاد کې شکر د پاکستان په خلکو کې بیا د اسلامي اخوت او ورورولۍ رشته بیا شته داسې شته نورو ملکونو کې نشته د پاکستان مسلمان کې دا شته نو بهر صورت رونو دا خبره ده او یو بله ناره دوی لګوي هغه دا لګوي وی یاره وی په اسلام کې انساني حقوق وی مسلمانان انساني حقوقو ته نقصان رسوي د انساني حقوقو ته نقصان رسوي زم د انسان څه شی دی دوی انسان چاته وایي دا په چیچنیا کې چې کوم مسلمان تباه شو او د چیچنیا په مسلمان چې کوم اور بلیږي د انسانان نه دي د دې د حق تا سره غم نشته
دا چې کوم په عراق کې تا د مسلمانانو بیخ وویسته دا انسانان نه دي؟ کشمیر کې چې کوم انسانان مسلمانان مري دا انسانان نه دي؟ فلسطین کې او په دې نورو ملکونو کې چې کوم انسانان مري نو دا انسانان نه دي؟ د هغې غم د سره نشته. افغانستان کې چې ښځو ته طالبانو پړونې په سر کړل نو یره د انساني حقوقو ته نقصان دی. ولې ښځو ته یې پرده ورکړه؟ موږ وایو دا خو زموږ اسلامي نظام دی. زموږ د اسلام غیرت هم دا دی چې ښځه به په کور کې په پرده کې ناستی. نو زما د اسلام غیرت چې زه په خپل غیرت باندې غیرت کوم او په خپل دین غیرت کوم او ښځې ته پړونې په سر وم نو ته دا انسان د حقوق نقصان دی. حقوق دې ته ویلې کېږي لکه تا چې دل وویست په دنیا کې. بار صورتونو د دې متعلق زموږ علماء کرام و حضراتو دا ستاسو دپاره فخر هم دی. ځای په دی بیا جلسې مقرر کړي لکه څنګه چې مخکې د امریکې په مقابله کې مولیان صاحبان راووتل او جلسې مقرر کړې تاسو ټول ورسره حمایت وکړو او خدای پاک د امریکې نه د کابل نوم هېر که. ګورئ د اسامه باندې یا په کابل حمله وه یا ته هغه نوم بلکل هېر شو ځکه د مسلمان قوت او روب یې ولید. دغه رنګې اوس د امریکې د دې موجوده سکیم متعلق بیا زموږ علما کرام میدان ته راوتي دي او دی په دې جلسې مقرروي. نو د 400 په مدرسه کې راتلونکي د ګل په ورځ باندې 2 بجې د ماسپښین د مانځه نه پس همدغه زموږ د مولیانو علماو صاحبانو جلسه ده او تاسو د هرې پارټۍ سره چې تعلق لرئ نو په دې جلسه کې خامخا شرکت کوئ. کوم ځای کې چې جلسه وي ولې چې امریکې ته او کافرو ته او د هغوی چې په دې ملک کې کوم دغه دي دا څه پیټوګان دي چې هغوی ته دا پته ولګي چې یاره که موږ د اسلام خلاف څه کار کول غواړو نو مسلمانان په موږ باندې پوه دي او هغوی ویښ دي بیدار دي. مسلمان د کافر مقابلې ته هر وخت تیار ناست دی چې دا هغوی ته دا خبره معلومه شي. نو انشاءالله چې دا به زموږ او ستاسو دپاره یو جهادي عمل وي. انشاءالله راتلونکي 19 تاریخ د ګل په ورځ ماسپښین مانځه نه پس د 400 چې کومه دننه مقبره کې اسلامیه مدرسه ده هغې کې دغه پروګرام دی. دا چا یو څو سوالونه کړي دي چې د جمعې په ورځ باندې د خطبې په دوران کې مقتدیانو له څرنګې ناسته پکار ده. نو ناسته خو په هره طریقه کې ناستې دی شي لیکن د اتحیاتو په شکل کې ناسته د خطبې په وخت کې سنت ده او خطبه چې دا کم وخت کې بانګ وویلی شي دا اوس چې کم بانګ ویلی کېږي دې نه پس خطبه شروع کېږي تر د مانځه پورې. نو دې دوران کې د اتحیاتو په شکل کې ناسته سنت ده او که په هغه شکل سړی کینې دي اسم کینې نو خیر دی خو خبرې کول پکې ښه نه دي بلکل بلکې دې کې تسبیح اړول هم ښه نه دي بلکې دې وخت کې نفل کول هم ښه نه دي او چې دا کم بانګ ویلی کېږي د خطبې د دې بانګ جواب هم نشته. بعضې خلک دې بانګ سره الله اکبر الله اکبر جواب کوي دې جواب کو پړه کې یو سړی کوي کولی شي په خولې د دې جواب هم نشته او دا دې کې دا چې د خطبې د اذان جواب صحیح دی که نه دی مقتدیانو له نه د خطبې د بانګ اذان دغه جواب چې دی په ژبه کول نه دي پکار لکې کول پکار دی. دا خطبه د 2 رکاتو په ځای ولاړه ده. د ماسپښین 4 رکاته وي 2 رکاته د جمعې شو د 2 رکاتو په ځای باندې خطبه ولاړه ده. نو لکه څرنګه چې په مانځه کې کم عمل منع دی او په مونځ فاسدېږي نو خو په خطبه کې هم هغه عمل مکروه دی د هغه نه ځان ساتل پکار دی. نو دا یو ملګري دعا غواړي چې زه مریضه مې یم قرضدار مې یم زه ځمکه مې شته لیکن هغه چا سره بنده ده دعا غواړي. نو خدای پاک دې ورته د ده چې څه حاجتونه وي الله دې ورته پوره کړي او دې بیمارۍ نه دې وله خدای پاک شفا ورکړي. بعضې خلک د سار د مانځه په وخت کې سنت کوي دا سنت کول درست دي او که نه دي. دا مسله تاسو یاده وساتئ چې د سار جمع ولاړئ او یو سړی راشي هغه سنت نه کړي نو سنت کولی شي خو داسې ځای کې به سنت کوي چې د امام قرت نه وري. دلته به جمع ولاړئ هلته به دې سنت کوي دا ښه خبره نه ده. جمع چې کوټه کې ولاړئ نو ته بار سنت وکړه او که جمع بار ولاړئ یو ګوټ ته راننوځه ته په کوټه کې خپل سنت وکړه نو سنت داسې ځای کې کول پکار دي. او تر څو چې د یقیني چې د 2 رکعت موندې شم او 2 رکعت ته رسېدی شم نو تر هغې پورې دې خپل سنت کولی شي او چې د پوره یقین راشي چې یاره زه خو 2 رکعت نشم را لاندې کولی نو بیا دې سنت پرېږدي او امام سره دې په جمع کې شریک شي او چې دا سنت پاتې شي د هغې څه حکم دی. نو که دا سنت د سار د یو سړي نه پاتې شو نو بیا د سار مانځه پسې فوراً به سنت نه کوي. ځکه امام محمد رحمت الله علیه مذهب دی او هغه ښه دی چې کله د سار د نور راوخېږي د نور خطو نه پس د هغه 2 رکعتو سنتو قضا وکړي. د سار د مانځه نه پس تر نور خطو پورې هېڅ قسمه سنت او نفل نشته. قضا مونځ کېږي سنت نفل نشي کولی او د نور د خطو نه پس بیا یو سړی هغه که هغه سنتو قضا کوي نو بهتره ده. دعا کوئ ورونو چې الله تعالی په موږ باندې رحم وکړي او الہ العالمین موږ له د دنیا او د آخر د نبی علیه السلام د اتباع د زندګۍ توفیق راکړي. یو زنانه ده هغې څه دعا غوښتلې ده او څه مشکلات دي ورته
دعا وته کې چې الله تعالی د هغې مشکلات په خیر باندې بدل کړي او چې څه حاجتونه دي الله تعالی دې ورته هغه حاجتونه پوره کړي. بعضې نورو ملګرو هم دعاګانې غوښتې دي چې یا دعاګانې غوښتې دي الله تعالی ته دعاګانې قبولې کړي. دا دعاګانې وکړي چې زمونږ په دې ځمکه خدای پاک د قرآن او د سنت نظام راوستلی کړي او د مسلمانانو منځ کې الله اتفاق او اتحاد راولي. څومره د کفر دنیا چې ده ټولو نه مخکې خو موږ دا دعا کوو چې الله تعالی ورته هدایت نصیب کړي او که هدایت یې په قسمت کې نو خدای پاک دې په خپل قهر تباه او برباد کړي. که په کورونو کې الله زمونږ مریضان دي، په هسپتالونو کې مریضان دي، الله ټول له شفا ورکړي. څومره مریضان دي خدای ټول له شفا ورکړي. که څوک قرضداران دي خدای ته قرضونه خلاص کړي.